خبردار ولې پخوا تعلیم و چې دا خلکو به علاجونه کول. اوس په دې ټک باندې راپسې یو کس راغی چې هلته ویلې انتظار یې کړو. ما ورته د ډاکټر او د حکیم مثال چې د مور او پلار یې نو هغوی په ما کې چینجې دي. نو لکه دا خو یو عام خبره ده. د دې لپاره تاسو ته یو عام سیمپل علاج وکړم. لږ شانتې تاسو پته ده تاسو په ګنټو باندې نسوار خپل بلکې حسابوي چې هغې په دې باندې لږ شانتې کنټرول جباره زه د خپل وخت سپیشلیست ډاکټر پاتې شوی ما او زه خو سپیشل علاج کوم د کښو. ستا کښې دي د خیره سره ما ته ډېرو خلکو ستا دا ویډیو را شیر کړه چې ډاکټر صاحب دله علاج وکړه. نو ستا کښې چې دي هغه ډېرې بېکاره کښې دي او دوه سرې کښې دي. ته ډېر غول غوښان خورې نن سبا. ته به داسې کار وکړې چې کماچو پېژنې. کماچو داسې یو بوټی ونې او داسې په خټانو مټانو کې ځوړند دي د خټانو پیریا او د ټماټر په شانتې دانه خو بالکل سیم ټماټر یې وړه غوندې دانوچکۍ هغه به راواخلې او دې ورغوي کې به یې داسې ماته کې او هغه به چې کوم دی داسې د ګوته پورې ومږې او د خپو په سر به کښېنې او خپله دې مورۍ کې به یې ورکړې لکه داسې ګیر چاپېره دا مورۍ دې نه ده دا به غوړه کړي نو دا کښې به دغه ته راټولې شي. خدای دې تباه او برباد مه کړه. او که خامخا بیا دې زیات د کښو تنګولې که نه او نه یې پرېښوي نو ډاکټر ساقي جان سره به رابطه وکړي. دی د قومي لوط ته کارونه ډېر کوي نو دې سره د کښو دا بیماري چې ده دا ختمېږي. نو ډاکټر ساقي جان سره رابطه وکړي.